نو نن ما ته هلته کې به د غټ سیمینار کې یو موقع میلاو شوه هلته هغوی ټول تقریرونه په عربۍ کې کول ځکه چې عربیان راغلي وو نو دا مونږ خو بیا پسې پوهېده نه نو زما په زړه باندې یو بوج و چې دا خلک به ټول خفه ناست یو کور ته به هم خفه لاړ شي چې مونږ څه لیدلي وو هلته مو څه واورېدل دا سموال چې څو ښکلی تقریر وکړي دوی وي کافر مولا و ظالمه مسله یې وکړه نو هغه یو مولا څه ته تللی و غټ ښکلی تقریر یې وکړو نو چې کور ته لاړ نو ښځې ته یې وویل چې ښځې یو مولي صاحب راغلی و کافر مولا و څه عجیبه خبرې کولې ښځې ورته چې څه یې پکې وي څه وایم ما او بس عجیبه تقریر وکړو وایي نه وایي یې پکې څه وایي پسې پوه شوی نه یم خو تقریر یې ډېر ښکلی کړی ما سوچ کوم چې یا ربه دا خلک چې واپس لاړ شي ښځو ته به څه وایي چې څه وي د مولانو یې څه په ځایلو وي د طالبانو یې څه په ځایلو وي اوس یې ډېر په ځایلو وي خو په عربۍ کې و نو په عربۍ کې خو نه پوهېدو یو دوه پښتانه تلي و عربو ته نو هغه دوه عربیانو چېرته جو به سره جګړه وه نو هغوی یو بل ته په عربۍ کې سکنځلې منځلې وکړه په یو بل راباندې کړو په دې کې پولیس ورسېدل د دوی ولاړو د دوی نه تپوس وکړو چې دا جګړه به سره راله وي خبر نه یو څه به خو یو ورته څه ایتونه وي او بل ورته ایتونه وي چې په یو بل راباندې کړو مونږ خو عربۍ ته ایتونه وایو نو ما ډکې سوچ کوم چې یاره دوی ته به دوی به کور کې څه وایي نو بهرحال ما هغوی ته یو دوه څلور خبرې مخې ته کېښودې